أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل پس پکار دے چو جنگیگی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالیٰ کے الذین ہا کسان یشرونا چدی خرسوی الحیات الدنیا جن دنیا بالآخرت ومقابلد آخرت کی ومن یقاتل او سوک چی جنگیگی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالیٰ کے فیقتل پس دی اوجل شو او یغلب یا دی غالب شو فسوف نؤتیہ پس زردہ چمونگ ورکو دتا اجر عظیما اجر دیر لوی. آیت مبارکہ کی ترغیب دے دا جہاد فی سبیل اللہ کہ دا اللہ پلار کی جہادو کے اور جہاد کی بیا دو خبری دی یا ہو شہادت دے اور شہادت یولے اعزاز دے دا اللہ جل شانہو دا طرفنا اور یادا چی غالب بشی غازی بشی غالب بشی کامیاب واپس راشی. پدوالو صورتونو کے اللہ جل شانہو پا آخرت کے دیر لے اجر مجاہد طور کی دا جہاد دیر لے اجر دے دیر لے فضیلت دے. یو انسان پکور کی ناس دے اور طول روز روجہ دا اور طول اشپا اللہ تولار دے پا قیام کے دے مجاہد تا نہ برابری گی اور نہ رسی گی کہ انسان طول زندگی پا عباداتوں کی تیرہ کی نفلی عبادت کی اول ہے یا مجاہد دا اللہ پلار کی جہاد کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا دوار ندی برابرو جہاد دیر لوی اجر دے. نبی علیہ السلام بذات خود 27 غزواتوں کی شرکت کرے دے 27 جنگونوں کے نبی علیہ السلام پخپلا اگر شرکت کرے دے. نو جہاد دیر لے فضیلت دے. آیت مبارکہ کے دے ترغیب دے دا جہاد مقصد بدانی چی تخریب دی وشی فساد دی پیداشی دا جہاد دا مقاصد نہ دے چگنے تر کافران ملک قرآن کی او داغی آبادے و نڑے داغی معشومان قتل کے یا معشومان یتیمانان کے یا زنانہ کنڈ کے یا داغی عزتون واخلی یا داغی پا معلون بانے قبضو کے یا ملک بانے قبضو کے دا جہاد دا مقاصد نہ دے. دا جہاد مقصد دا اللہ دا کلمے دا چتے دو دا کہ دا اللہ نم غالب اشی دا اللہ کلمہ غالب اشی انہیں لا الہ الا اللہ دا اللہ کلمہ دا اللہ توحید کہ دا پا دنیا کے غالب اشی او دا کفر او دا شیطان کلمہ مغلوب اشی کمزور شی دا جہاد دو مقاصد نہ دے. زکا کہ اللہ جل شانہو دا دے کائنات بادشاہ دے زمکہ اللہ پیدا کرے دے آسمان اللہ پیدا کرے دے انسانم ندا ارسد اللہ تعالیٰ دے انسانم اللہ پیدا کرے دے. اس انسان دا اللہ دے کائنات دا اللہ تعالیٰ دے او پا دی پزمکہ دا اللہ کلمہ نہ منی او دا غیر کلمہ منی نو دا سر بہا بیا جہاد بکے. دا جہاد مقصد صرف دا دے کہ دا کفر کلمہ کمزوری شی او مغلوب شی او دا اللہ کلمہ چنے دا اوچت شی بدا دا جہاد مقصد دے. نو فلیقاتل فی سبیل اللہ پس پکار دے چو جنگی گی پلار دا اللہ تعالیٰ کی فی سبیل اللہ وی جہاد بغور صرف دا اللہ دا رضا پر وی. فی سبیل اللہ مطلب دارے دا اللہ دا رضا دا پارا و دا اللہ پلا رکے. دا جہاد چبل مقصد نی بہادری اظہار کولا چیزر بہادر شما خلق دماتوی چدر لے بہادر دے دانی او بل مقصد چی مال غنیمتم مقصد نی مقصود بستان اللہ رضاوی دا ټول خبرې بتا ته ملاویږي
ستا مقصود الله رضا دی الته د بیا په زړورتیا سره جهاد وکړه، بهادري به دې ښکاره شي، دارنګې تا ته مال غنیمت هم میلو شي، خو چې مقصد ستا مال غنیمت نی. د نبی علیہ السلام دا خبر ډیر ناشنا دی، مختصر خبره خو یو لوی سمندر راجمع کړي وي، ځکه ورته جوامع الکلم وي. نبی علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، وی د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. ته چې یو عمل کې به دا ستا په نیت باندې منحصر ده چې په کم نیت باندې کوي، نو سبا قیامت کې به د عمل بدله چې تا ته ملاویږي ستا په نیت باندې و تا ته ملاویږي. و انما لامرئ ما نوى، سړی ته به ملاویږي هغه چې دی نیت کړی دی. مهاجر ام قیس یو صحابي دی، د دو مدینه منوره کې د یو ښځه خوښوه، هغې سره نکاح کو. نو ښځې ورته وایي چې تاسو به نکاح زه الی کوم چې ته مدینې منورې ته راشې او هجرت وکړې. دی په مکه مکرمه کې و، نو دا هجرت وکړه دې لپاره چې د ښځې سره به نکاح وکړم. هغه زمانه کې هجرت فرض و، خو د هجرت په دې نیت ونه کړو چې د الله حکم دی، بلکې دې صرف په دې نیت رایي چې نکاح به وکړم. اوس نکاح څه غلط کار نه دی، نکاح د الله حکم دی، د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه را عبادت دی. ټیک ته عبادت دی، لیکن د نکاح دپاره هجرت کړی دی او د الله په حکم دپاره نه دی کړی. نو نبی علیه السلام یو خبره وکړه، دا حدیث بیان کو چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار دا په نیتونو باندې دی. و انما لامرئ ما نوى، او سړی ته به ملاویږي هغه چې دی نیت کړی دی. نو بیا نبی علیہ السلام فرمایلو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، چې رچا هجرت د الله او د الله د رسول دپاره و، نو به دغه هجرت چې د الله او د الله رسول دپاره شو. او کچرې و انما کچره د هجرت د دنیا دپاره، ومن كانت هجرته الى دنیا، د هجرت دی لپاره چې ما ته دنیا میلو شي، او امرأة یتزوجها، یا د هجرت وکړو چې ما ته به یو زنانه میلو شي نکاح به ورسره وکړم. نو نبی علیه السلام فرمایلو چې فهجرته ما هاجر الیه، چې د په کم غرض باندې په کم مقصد دپاره هجرت کړی دی، د زنانه حصول دی یا د دنیا حصول، بس هغه ته میلو شي. نو د انسان عمل چې دی د دې بدله به انسان ته د په نیت باندې ملاویږي. ځکه قرآن کریم فی سبیل الله وی چې دا ستا دا جنګېدلو دا دومره مشقت دا به ګورې صرف د الله د رضا لپاره وي، د الله په لاره کې به وي. نو فلیقاتل فی سبیل الله، پس او دې جنګېږي په لار د الله تعالی کې. کچې د آیت تعلق موږ مخکې آیت سره کو، نو مخکې آیت کې دا و چې د منافقانو ذکر و. منافقانو مکار دا و چې دی به نبی علیہ السلام سره جهاد لنتلو، دی به تاخیر کو شاته پاتې کېدلو. بیا هلته به کچرې په جهاد کې به مسلمانانو ته شکست شو فرض کا، نو دی به خوشحاله شو چې شکر چې مونږ نه یو تلي. او کچرې هلته به مسلمانانو ته فتح وشوه، ډېر لوی مالي غنیمت به میلاو شو، نو دی به افسوس کو چې مونږ ولې لا نړو چې مونږ ته هم لوی مالي غنیمت میلاو شوی وی، دا به کامیاب شوی وم. نو قرآن وی کچرې ته کامیابي غواړې، د منافق ته کچرې منافقه کامیابي غواړي، د کامیابۍ لپاره شرط دا دی چې لومړی ایمان نوړه، د منافقت نه توبه وباسه، او بیا د الله په لاره کې صحابو سره یو ځای لړ شه، وجنګېږه کافرانو سره. نو د فلیقاتل کې ضمیر بیا منافق ته راجع دی، یعنې د کامیابۍ حاصلونکي. فلیقاتل، پس او دی جنګېږي دا سړی چې کوم مخکې آیت کې ذکر شو چې څوک غټه کامیابي غواړي فی سبیل الله، په لار د الله تعالی کې. د غیر مسلمه دپاره جهاد به دې الای کې چې لومبې دې ایمان نوړي، ځکه جهاد یو نیک عمل دی، او نیک عمل به هغه انسان ته فایده ورکړي چې لومبې د ایمان نه وړي. ایمان نشته او تا نیک اعمال کړي دي، نو بدله نشته. قیامت پر ورځ باندې به
هغه نیک عمل په کار راځي چې هغه ایمان په حالت کې شوی وي. کافران هم دنیا کې نیک کارونه کوي، خلکو سره امداد کوي، دارنګې مسلمانانو سره امداد کوي. لکه کافران به د الله د کور خدمت به کو، حاجانو ته به اوبه ورکولې، روټۍ به ورکوله، میلمستیا به کوله. دا ټول نیک کارونه دي، لیکن ایمان نو. قرآن وی دا نه دي برابرو. لا یستوون عند الله، دا الله ته نه دي قبولو. سبا قیامت کې به کافر ته اجر علی ملاویږي چې دړم به ایمان نه وړي، بیا نیک عمل کړي. او که نیک عمل کړي او ایمان نه دروړي، نو دغه نیک عمل به دنیا کې پاتې شي، آخرت کې به تاسو نه ملاویږي. اوس که چېرې تعلق مخکې منافق سره، د منافق به د الله په لاره کې جنگ علی کې چې لومبي ایمان نه وړي او د منافقت نه توبه وباسي او بیا د الله په لاره کې جهاد وکړي، نو الله قبول دی. او کسره د منافقت لاړو، نو ټیک ته لاړو، جهاد یې وکړو، لیکن اجر ورته میلو نه شو. نو فلیقاتل فی سبیل الله، پس او دی جنگیږي په لار د الله تعالی کې. الذین کسانو سره کدا فلیقاتل کې مونږه معنا د منافقو کو، چې دا منافق اول ایمان نوړي او بیا توبه وباسي د منافقت نه، او بیا د الله په لار کې جهاد کې. نو چا سره وکي؟ نو بیا د الذین یشرون الحیات الدنیا نه مراد بیا کافران دي. یعنی هغه کسانو سره یشرون چې دی غوره کوي، بیا به د یشرون معنا غوره کوي الحیات الدنیا، ژوند د دنیا، بالآخرت په مقابله د آخرت کې. د کافرانو صرف دا دنیا ده، آخرت ہوئی د سره منی نه، آخرت ہوئی صرف اقرار نه کې چې آخرت هم غني لاشته دی، هغه هو صرف دا دنیا ده، وی بیا نور څه نشته دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، وی دنیا د کافر د پاره جنت ته. جنت په دې معنی لري چې دی آزاد دی. څنګه مؤمن به جنت کې آزادي، حرام او پابندۍ بنی چې دا حرام دي، دا ناجایز دي، دا بنکه، دا خبرې نشته. التستا خو هر چې سکینو کوا. نو دا شان کافر په دنیا کې خو هر چې سکینو کی، اور پر حلال او حرام او جایز ارسه یو برابر دي. او مؤمن لپاره هو دنیا قید خانه ده، دی خو پابند دی، خپل مرضی به نه چلی، ګوري به چې الله په دې باندې خوشحالیږي او که نه پیغمبر علیه السلام په دې خفه کېږي او خوشحالیږي، کار به کي به. نو بیا الذین یشرون الحیات الدنیا، یعنی کافران دنیا غوره کوي په آخرت باندې. او یادا چې فلیقاتل فی سبیل الله تعلق مخکې اثر نه دی، بلکې دې کې مؤمنانو ته ترغیب ورکړي چې تاسو د الله په لاره کې جنګ وکړئ. معنا بیا داسې کو فلیقاتل، پس او دی جنگیږي په لار د الله تعالی کې. الذین یشرون الحیات الدنیا، هغه کسان چې دی خرڅوي، یشرون معنا یبیعون، چې دی خرڅوي ژوند د دنیا، بالآخرت په مقابله د آخرت کې. مؤمن خپل دنیا خرڅ کی، آخرت والی. دا مؤمن چې دنیا کې لګیاره صدقې کی، خیراتونه کی، زکاتونه ورکی، دا دی دنیا قربانی کی د آخرت لپاره. لکه د مؤمن مقصد یمانه الله راضي شي، غیر آخرت لم سکول پکار دی. دا دنیا کې چې مؤمن سم کی، کدا دی په وړي کې روزي نسی 17 غنټې، نو ولې مقصد سره خو آخرت د پاره کی. د دنیا د خپل همت او قوت او طاقت او مال او وخت او ارسو د الله د پاره قربانی چې ما ته آخرت ملو شي. نو الذین یشرون الحیات الدنیا، کسان چې دی خرڅوي ژوند د دنیا، بالآخرت په مقابله د آخرت کې. چې آخرت ماته ملو شي، دنیا د خیر دی نه خو چې آخرت ملو شي. علی رضی الله تعالی عنہ چې کله والی شو، نو دی بیا 3 ورځې بعد بیا وفات شو. نو چې کله دی هغه 3 ورځې دی پوه چې بل ژوندې نه پاتې کېږم، نو زامنو ته ډېر ناشنا نصیحتونه کړي دي. حضرت حسن رضی الله عنه، حسین رضی الله عنهما ته، او دا نصیحتونه په کنز العمال کې په 14 جلد کې راغستې دي. نه کې یو ناشنا خبر ورته دا وکړه، زما بچو ولا تبع آخرتک بدنیا کا،
بل بیع دنیا کا بآخرت کا. حسن او حسین رضی الله عنهما ته بچو وی د آخرت سودا به ګورې نه کوئ. چې کله د دنیا او د آخرت مقابله رااله نو اسنه چې دنیا والے او آخرت خرڅ کې ګوره دا به نه کوئ. که کله مقابله نه خیر دنیا خرڅ کې خو آخرت مخرڅ آخرت والے. دا اخیرانه خبره علی رضی الله تعالی خپل زامنو تکړه ده. د دې وجه نه حسین رضی الله تعالی د کربلا په میدان کې ټوکړي ټوکړي شو خو د آخرت سودا و نه کړه. ای خو له دنیا ورکول ارسه ول ورکولو چونکه د پلار هغه اخیرانی نصیحت و تیادو چې ما ته پلار ویلو چې آخرت به نه خرڅه نو نه خرڅوم. حسن رضی الله عنهما په زهرو کې شهید شو. خپل وینځ ول زهر ورکړو. آخرت خرڅ نه کو دنیا خرڅ کړه. ځکه هغه د جنت سرداران دي. دا هر مؤمن مسلمان ته دا یو پیغام دی. هر انسان د خپل آخرت او دنیا سودا دی کی. نن هر مؤمن مسلمان دی د آخرت سودا نه کی دنیا سودا خیر دیو کا. دا کلاړن لاړه چې آخرت لړ نشي. نو یشرون الحیات الدنیا چې دی خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې. ومن یقاتل فی سبیل الله او څوک چې جنگیږي په لار د الله تعالی کې. څوک د الله په لار کې جنگیږي دوه خبرې به خامخایي. فیقتل پس دی وجل شي. د الله په لار کې به وجل کېږي به شهادت برته ملاویږي زخمی کېږي به. ګوره فیقتل مخکې کو وجل کېدلو یعنی شهادت او یغلب یا به دی غالب کېږي. د غلبې د خبرې مخکې ونه کړه او د قتل د خبرې مخکې وکړه. وي فیقتل پس دی وجل شي یعنی شهادت ملو شي. د مجاهد مقصد بداوي آرزو بداوي چې دې د الله په لار کې ځي نو دا کور نه بهانه والی. دا ونی چې زه راځم دا کار وکړو او بس لږ صبر وکړې زه بیا راځم جهاد لم دی. خو مطلب دا چې د جهاد نه ځي نو لومبني ستا مقصد به شهادت حصول و چې زه شهید شمه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی ملک شام کې وفات شوی دی او دا هغه په قبر باندې چې کومه کتبه لګېدلې ده هغې د پاسې دا پیغام لیکلی دی چې زه دی امت بزدلانو ته دا پیغام ورکوم چې ما نه یو جهاد نه پاتې شوی او زه په لومبني سب کې خطرناکو کافرانو سره جنګېدلی ما او زما په بدن باندې د یو ګوتې برابر ځای داسې نشته چې کې د تورې یا د نیزې ګزار نی. د ما بدن د سر نه تر خپو پورې د تورو او د نیزو د ګزارونه ډک دی او د ما مقصد دا و چې ما ته شهادت میلو شي لیکن ما ته شهادت میلو نه شو. وزره دی امت بزدلانو ته وایم چې دا قتل چې او دا امر دا په میدان جنگ کې نه دی کوي نو پکا چې ما ته میلو شي داري په خپل بستر باندې مرمه. انسان دی د مرګ نه نه یریږي چې کني میدان جنگ کې مرګ دی. څومره خلک په خپل بسترو باندې مړ شو. څومره خلک چې ناغي بالکل صحتمند و دنیا نه لاړو. مرګ نه په بیماری باندې نه په بوډاوالي باندې او نه په حادثات باندې او نه په میدان جنگ کې دا د الله حکم دی. هر انسان بمري څوک به تنم نه پاتې کېږي به کدی بیمار دی او کدی صحتمند دی او که معشوم دی او که ځوان دی او کدی میدان جنگ کې او که په آرام او راحت کې دی. بچ کېدل د مرګ نه نشته. د دې وجې نه صرف دې ته قتل پکار چې په کم حال کې مرګ په کم حال کې د دې غم پکار دی. باقی د مرګ نه د بچاو تدابیر د کمکلتوب دی. دې نه څوک نشي بچ کېدی. نو فیقتلو پس دی به وجل شي شهادت به ورته میلو شي. شهادت یو ډېر لوی اعزاز دی. کافران به حیرانو. خباب یو صحابي دی دا ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ کافرانو سره مخامخ خبرې کولې دعوت ورکو او د شاته یو کافر نیزه هغه په دې املا باندې وواله او پوری راپورې ته په نوم کې وباسله او دی فست رب الکعبه یو هته نه د وینو دار روان دي او په وینو کې لټ پته هغه فست رب الکعبه په کعبه پرب مې د قسم چې اوس کامیاب شوم. کافران هر جدا لا کوم کامیابی ده په ظاهر کې نزت پوری راپورې وته را د وینو کې لټ پته وي مې کامیاب شوم.
بدا کامیابی خو هغه ته ښکارېده. نظر ابن انس رضی الله عنه د احد په میدان کې چې کله مسلمانان یو خابل خوا شو نو یو صحابي ته وی قسم په خدای چې د احد د غر نه د جنت او خوشبوګانې راته محسوسېږي را روانې دي. دا په حقیقت کې هغه ته د جنت او خوشبوګانې ښکارېدی. یا د حدیث بل مطلب دا چې جنت دونه نږدې دی، بسو دی غر ته نږدې جنت دی. مطلب دا و جنګېږه او شهادت سره جنت ته تلل دي. نو فیقتل پس دی به وجلی شي او یغلب یا به دی غالب شي. دو خبرې همهر یا به غالب کېږي به او یا به وجلی شي او درېیمه خبره نه کوي چې تېښته به وکړي، یا به وتښتي یا به غالب شي او یا به ووجلی شي. ځکه چې دا د مؤمن شان نه چې دی به تښتي د میدان جنګ نه. و کبیره ګناهونه دي، غټ ګناهونه. پای کې یو دارې د میدان جنگ نه تېښته کول دا کبیره ګناه دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وی موږ نبی علیہ السلام یو جنگ نه لېږلي وی موږ دلته نه راوتښتېدو. وی موږ وایي چېرې مدینې منورې ته به څنګه ځو، خلکو سره به څنګه سترګې میلاو. وی موږ د شپې مدینې منورې ته رالو او په جومات کې شاته پټ ولاړو چې څوک مو نه ویني. نبی علیہ السلام چې سار مانځل راغی او مونځ یې وکړو او مخې راوړو نو موږ ولیدو لکه دا څوک یې؟ نو موږ چې نحن الفرارون، موږ چې هغه خلک چې راتښتېدلي وو میدان جنګ نه. نو نبی علیہ السلام ډېر لوی لیډر و، دونه لوی لیډر په دنیا کې بل نه پیدا شوی. د خپلو صحابو جذبات جوړولو، هغوی له حوصله ورکول، هغوی له ډاډګیرنه ورکول. نبی علیہ السلام په داسې وخت کې څه وي بل انتم الاکارون، نه بل انتم القرارون. تاسو راغلی چې آرام وکړئ او ځان سره ملګري والئ او بیا به حمله کوئ. وی تاسو د حملې په اراده باندې واپس راغلی، تښتېدلي نه تاسو. دا د صحابو جذبات جوړ کړو. دلته که ماشوم ستا نیکه دا کار نه ته ویل هڅه وکړې کښېنه دلته کې. ماشوم لمونږ په ماشوموالي کې جذبات مجروحه کو، بس هغه غریب لوی شي لیکن مقابله ونه کړي. نبی بل انتم القرارون، بلکې تاسو بار بار حمله کوونکي راځئ او بیا به ځئ او بیا به حملې کوئ. دای حوصلې جوړې کړې. نو تښتېدل د میدان جنګ نه نشته. فیقتل پس دی به وجلی شي او یغلب او یا به دی غالب شي. او قرآن کریم فیقتل اونوي، یقتل معنا چې ته بل څوک قتل کوي او د یقتل معنا چې په خپله قتل شي. نو فیقتل ځکه ونوي چې چونکې د جهاد د مقاصدو نه دا نه چې دله چې د کافران ډېر قتل کما، چې ډېرې وینې توی کما، کافران قتل کما. اگر جهاد کې دام جایز دي، لیکن غوره عمل دا چې ته شهید شه او یا غالب شه او په دې نیت مزه چې زه کافر قتل کم، بلکې په دې نیت لاړ شه چې د الله کلمه اوچته شي. فسوف نؤتیه، پس زر دا چې موږ به ورکو دته. ابو داود شریف کې روایت دی، ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی درې کسان داسې دي چې الله تعالی د هغې ذمهواري اخیستې ده. یو هغه انسان دی رجل خرج غازیا فی سبیل الله فهو ضامن علی الله، یو هغه سړی چې د الله په لاره کې ووتو، الله تعالی د ذمهوار دی د ده مو د کور مو د ده ماشومانو د ارثو. نبی علیہ السلام فرمایي چې یا خو به الله تعالی دی جنت ته داخل کی او یا دا چې دی به واپس شي او ډېر لوی مال غنیمت او اجر به ورته میلو شي. دویم نبی علیہ السلام فرمایي رجل راح الی المسجد، هغه سړی چې جماعت ته وختي راغی، دا نه چې جماعت ته سر په سر باندې وختي راځي جماعت ته او بیا جماعت کې ناست دی، دی د الله تعالی په ذمهوارۍ کې دی. دی چې واپس ځي ډېر لوی اجر او ثواب به دی واپس ځان سره وړي. او دریم هغه سړی چې هغه رجل دخل بیته بسلام، یو سړی خپل کور ته لاړو او تلو سره السلام علیکم ورحمت الله وی. دا آداب دي چې کور ته ورځئ نو په دروازه کې به سلام وکړي. که کور کې د څوک شته او که نشته، که کور خالی دی بیا هم السلام علیکم ووایه او که څوک شته په ایم سلام وکړه. د نبی علیه الصلاة والسلام دا عادت و چې کور ته به څنګه ور داخل شو نو دوه کاره به یې کولو. لومبی به سلام وکړو او دویم به مسواک په د خپله خوله کې ووهو.
مسواک کور ته داخلېدو سره دی. او دارنګې چې کم کور کې به څومره خلک و هغوی ته به مسکې شو، دا نه چې دا په تندي به یې 12 نیمې کړې او دا برید به یې چې نورم نیغ کړو. نه، کور کې هغوی انسانان دي، هغوی سره په خنده پیشانې سره خبرې کولو. نبی علیہ السلام به کور کې د عامو انسانانو په شان یو انسان به و. کور کې به نبی علیہ السلام دا نو چې ګنې زه پلانکې یم او زه پلانکې یم، عام انسانانو په شانتې خندا به یې کوله، خبرې به یې کولې ورسره، ګپ شپ به یې لګو ورسره. کم سړی چې کور ته لاړو په سلام سره، نبی علیہ السلام فرمایي فهو ضامن علی الله، دیم د الله په ذمہوارۍ کې دی، دې کور کې به خیر او برکتونه نازل شي. یو کمزورې روایت ته خو به هر حال عمل پې کولی شي. یو سړی چې دا وایي چې ما کور کې د رزق فراخه شي، چې د ما مال د الله ډیر کړي او کور کې د الله برکت نازل کړي. یو صحابي نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه چې جی ډېر غربت دی او دا لږې او تندې کور کې تېرېږي او سشتۍ نه. هغه ته نبی علیہ السلام دا عمل ښودلو چې کله کور ته وردایي نو به سلام وکړي او بیا به درود شریف ووایي او بیا به یو پیره سوره اخلاص ووایي. وی دا 3 کارونه د کور ته داخلېدو دوران کې وکړه، ته بیا ګوره. روایت کې راځي چې هغه سړی چې ما باندې الله پاک د رزق بارانونه وکړو، هغه فقر ختم شو، غربت ختم شو. نبی علیہ السلام څونه ښکلې ساده عملو، هر سړی کور ته 20 پیریزي راځي، دې طریقې سره سلام سره لړ شي، درود شریف یو پیره ووایي او سوره اخلاص قل هو الله احد صورت ووایي. داری نارینه وي، داری زنانه وي، او ګورې بیا کور کې څونه برکتونه راځي او څونه الله تعالی خیر دروازې کوله وخي. نو فسوف نؤتیه، پس زر ده چې مونږ به ورکو دته اجر عظیما، اجر ډېر لوی. قرآن ورته لوی وي نو چې څونه لوی به یا خو بیا د الله تعالی شان مطابق دی، ډېر لوی اجر د تعداد په حساب سره هم ډېرو او چې څنګه به کیفیت په اعتبار سره هم ډېر لوی وي. پس پکار دی چې وجنګېږي په لار د الله تعالی کې هغه کسان چې دي خرڅوي ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې، او څوک چې جنګېږي په لار د الله تعالی کې په دې وجلې شو یا دې غالب شو، پس زر دا چې موږ ورکړو ته ډېر لوی اجر.